أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. سورة الأعراف 188 نمبر آیات. په دې آیات کې د کافرانو دغه سوال تفصیلی جواب دی چې هغوی ویلو چې د قیامت تاریخ چې ته تعین نشي کولی نو بیا به پیغمبر نه یې او پیغمبر دې ته وایي چې په هر څه باندې پوهېږي. دې ځکه کې الله تعالی نبی علیه السلام ته جواب ورکوي چې داسې ورته ووایه قل ورته ووایه انما علم قل ورته ووایه لا املک لنفسي زه نه مالک کېږم د خپل ځان دپاره نفعا د فایدې حاصلولو ولا ضرا نه تکلیف بندولو الا ما شاء الله مگر هغه چې الله یې وغواړي. نو دا تصرف نه پې هم وشوه د غیب د علم نه پې هم وشوه چې تصرف هم نه لرم او علم غیب هم نه لرم او دا د ادنا نه اعلی ترقي ده. ځکه چې د قیامت معلومات خو پرېږده وه زه د خپل ځان باره کې داسې غیب و تصرفات او علم نه لرم او که مې لرلې نو بیا به خپل ځان دپاره ما تکلیفونه بندولې پیدې به مې راجمع کولې لیکن داسې ونه شوله. ځکه نبي علیه السلام خپل ژوند کې ډېر تکلیفونه تېر کړه ډېر نقصانات کړاوونه یې تېر کړه. نو که داسې وې نبي علیه السلام سره دونه اختیار وې بیا به یې ضررونه دفع کولې او پیدې به یې راجمع کولې. نو چې کله د انسان سره د خپل ځان اختیار او د غیب او علم نه خپل ځان متعلق د غیب او علم او اختیار نه او د قیامت باره کې تاریخ څه تعین وکړي چې د قیامت کله په کوم تاریخ باندې دی او څومره زمانه بعد راځي نو دا د ادنا نه اعلی ترقي دې ته ویل کېږي. یعنې قیامت خو لا لوی شی د جماعت د خپل ځان هم تفصیلي معلومات نشته دی. قل ورته وایه لا املکو زه نه مالک کېږم لنفسي د خپل ځان دپاره نفعا د فایدې حاصلولو ولا ضرا نه تکلیف بندولو الا ما شاء الله مگر هغه چې الله یې وغواړي. نو که الله زما تکلیف بندوي جو ټیک ته کېدی شي او که الله تعالی ما ته فایده را رسوي نو کېدی شي خو د الله تعالی د مشیت او د ارادې نه بغیر زه هېڅ هم نشم کولی. ولو كنت اعلم الغیبه او که زه وې چې پوهېدلی په پټو خبرو باندې په غیبو پوهېدلی لاستکثرت من الخیر ما به ډېر را جمع کړي وې فایدې ډېرې فایدې به ما را جمع کړي وې او زما هېڅ نقصان به چېرته نه کېدی. وما مسني السوء او نه به رسېدلی ما ته هېڅ تکلیف حالانکې د دې امت زیات کړاوونه او تکلیفونه نبي علیه السلام په خپل سر تېر کړي دي. په شاه ابي طالب کې 2.5 کاله محاصره و خوراکونه هر څه پې بند او تاریخ کتابونو لیکلي ده چې د دوی د ماشومانو زنانو د فریادونه به دغه دشتو بیابانونو کې اورېده کېده. 2.5 کاله داسې تېر شو. د هغې نه وروسته د نبي علیه السلام جهادونه زخمونه دردونه د شپې عبادت په دومره پیمانه باندې چې خپې به یې وپړسېدلې حالانکې د نبي علیه السلام قوت او صلاحیت دومره و چې صلیغتو ځوانانو دومره قوت یې لارو بیا به هم دومره تکلیفونه مشقتونه برداشت کول. نو که نبي علیه السلام سره دومره اختیارات د خپل ځان وې او دومره د غیب او علم د خپل ځان متعلق لرلی نو بیا خو د کړاوونو ته ضرورت نه پېښېدو. ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون نه یم زه مګر صرف یاره ورکوونکی یم هغه خلکو دپاره چې کوم د دین مخالفت کوي وبشیر او زیری ورکوونکی یم هغه خلکو دپاره چې کوم په دین باندې عمل کوي لقوم یؤمنون داسې قوم دپاره چې یقین کوي یا ایمان لري زما په خبرو باندې. نو دې ځکه نه پورې دغه سوال تفصیلي جواب حل شو د کافرانو. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. دې ځکه نه اخوا د الله تعالی په توحید باندې تفصیلي دلیل پیش کیږي. د دې سره سره د انسانانو نه یو شکوه او ګیله هم ذکر کیږي چې انسانانو سره د الله تعالی احسانات څنګه وشو او انسانان دومره د ناشکرۍ اظهار بیا څنګه کوي دغه نعمتونو نسبت بل چاته ولي کوي. الله تعالی وایي هو الذي الله هغه ذات خلقکم چې تاسې پیدا کړي من نفس واحدة د یو جنس نه. نفس واحدة کې د مفسرینو لږ غونډه کې بحث دی چې دې نه څوک مراد دی. د امام حسن البصري رحمه الله رایې دا ده چې نفس واحدة نه مراد جنس دی مراد دی چې تاسې ټول انسانان د یو جنس نه یعنې د انسانانو نه پیدا کړي. انسانان د حیواناتو نه او د پیریانو د بل چا نه دي پیدا. داسې مطلب یې شو.
دویم قول پکې دا دی چې من نفس واحده نه مراد آدم علیه السلام دی. آدم علیه السلام طرف ته اشاره ده چې دا ټول مخلوق د آدم علیه السلام اولاد دي، تر دې چې حوا علیه السلام په خپل آدم علیه السلام د ګسې پختۍ نه پیدا شوله. نو د انسانانو آغاز د یو کس نه وشو چې آدم علیه السلام دی. بیا به نفس واحده په معنا د جنس نرنالي د په معنا د کس سره به والي چې د یو کس نه پیدا کړی. دا اولنې تفسیر چې کوم دی دا د علماء په نسبت زیات راجح دی او دا رائے د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هم ده. ځکه وروسته داسې بحث را روان دی وروسته چې د هغې نه معلومیږي دا چې د دې نه مراد آدم علیه السلام نه دی او د دې نه مراد د آدم علیه السلام اولاد تی مراد دي. نو که بیا هغه ځایونو کې د انسان خطایي سره مخامخ کېږي چې یاره مخکې د آدم علیه السلام بحث را روان و، اوس څنګه بحث بدل شو اولاد ته وغوښتو، نو سړی د خطایي سره مخامخ کېږي. نو په دې وجه باندې د امام حسن بصري رحمه الله رایه هم دقه ده. اگر چې بده کې یو قول امام ترمذی رحمه الله د سم نقل کړی دی چې د مراد آدم علیه السلام دی او د ورستاني آیاتونو هغه وضاحت بل شان کېږي بیا هغه طریقه باندې. خو د اکثر مفسرین رائے دا ده چې دغه ترمذی شریف چې کوم روایت نقل کړی دی هغه اسرائیلی دی او سند یې صحیح نه دی. نو نفس واحده نه مراد جنس واخله او که مراد آدم علیه السلام واخلې نو بیا هم د مفسرینو تشریحات ته وګوري. نو البته کې ابن عباس رضی الله عنه بیا فرمایي چې دا ورستانه باس که اول آدم علیه السلام هم شي خو ورستانه باس د آدم علیه السلام نه بلکې دغه د اولاد باس روان دي. وجعل منها پیدا کړي دغه جنس نه یا دغه یو کس نه زوجها جوړه د هغه چې هغه زنانه ده ليسكن الیها د پاره د سکون حاصل کی اطمینان حاصل کی الیها دغه سره. نو که مراد آدم علیه السلام شنو بیا به شي چې آدم علیه السلام سره الله تعالی د هغه جوړه حوا علیه السلام پیدا کړ د دې لپاره چې آدم علیه السلام ته سکون او اطمینان راشي. ځکه انسان یوازې اس کله هم نه خوشالي کې بل انساني په خوا کې نه. نو دغه سکون او راحت حاصلول لپاره الله تعالی د دې لپاره حوا علیه السلام پیدا کړ. کله مخکینی سبق نفس واحد نه مراد انسان شي چې تاسو پیدا کړی د یو جنس نه انسانانو نه، نو بیا به دې شي چې د هر یو انسان لپاره الله تعالی دویمه جوړه پیدا کړل به زنانه وکي. هر انسان سره یو زنانه ای او دغه زنانه د لپاره د زنانه مقصد دار بیا د آدم علیه السلام باس نه شي د انسانانو باس بشي د اولاد باس بشي او دغه زنانه هر زنانه مقصد دا ده چې د انسان سکون او راحت حاصل کړي. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا هر کله چې پټ کړه دی لره حوا علیه السلام برد حوا علیه السلام مراد شي آدم علیه السلام بیا د ځکه کې حوا علیه السلام مراد کیږي او که د برنه مراد انسانان شي نو د ځکه کې بیا مراد عام انسانان به مراد شي. نو موږ ویلو چې راجح قول دا ده چې دینه مراد جنس ته مراد د آدم علیه السلام اولاد ته مراد دي. نو بیا ورس شي چې فلما تغشاها هر کله چې پټ کی دا نارینه د زنانه لره کنایات دي حملت حملا خفيفا نو حمل ونسی د زنانه حمل سپک باول وخت فمرت به نو بیا ګرځي د هغه سره یعنی ته خاص تکلیف ورته نه. فلما اثقلت هر کله د حمل درنش دعوا الله ربهما نو بیا دعاګانې غواړي دا دوانه د خپل رب دغه نارینه او زنانه د خپل رب نه دعاګانې غواړي چې یار د کم حمل له الله تعالی په علم کې د جدا ماشوم به معذوره پیدا کیږي کدا به روغي کدا به نارینه کدا به زنانه کدا به څنګه پیدا کیږي. نو اصل نه چې معذوره پیدا شي ناقص بدن والا پیدا نشي نو د خپل رب نه دعاګانې غواړي او دسی وایي لئن آتیتنا کتارا کمنتا صالحا روغ چې جسمي روغي لنكونن من الشاکرین من بشو د شکر گزارانو. فلما پس هر کله آتاهما چې الله ورکه دی دواړو ته صالحا روغ اولاد صالح په معنا د نیک سره نه دی ځکه د ورستاني جمله سره بیا نه پټ کیږي. جعلانو ګرځي را دوانه له په هغه اولاد کې شرکا شریکان فيما آتاهم الله په هغه څه چې الله تعالی ورکړي دي فتعالى الله نو جد الله تعالی عما د هغه سنه یشرکون چې دوی شریکان جوړي. اوس په دې طریقه باندې چې موږ کوم ترجمه وکړله نو دا ترجمه امام حسن بصري رحمه الله نقل کړی ده دا د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قول له. اوس کده بل شان دی راواله او د سی وجه من نفس واحده مراد آدم علیه السلام شي
بیا ورستانه جمله دې چې آدم علیه السلام سره الله تعالی حوا علیه السلام پیدا کړه لیسکن الیها چې داغې سکون حاصل کی. خو بیا دا الفاظ چې فلما تغشى حملت حملا خفيفا، هر کله آدم علیه السلام د حوا علیه السلام پټه کړه نو د حمل ونیو حمل سپک بیا ګرځیدل د هغې سره. نو هر کله چې حمل درون شو نو د الله نه سوالونه وکړل چې موږ ته نیک روغ اولاد راکړو شکر به دې وباسو. نو بیا به داسې شي دا وروستانه الفاظ به داسې ولګي چې هر کله الله اولاد ورکړ په هغې کې شریکان وګرځول نو نسبت به چا ته وشي آدم علیه السلام ته وشي. حالانکه انبیا در اهل سنت والجماعت عقیده ده چې دا معصوم دي، معصوم عن الاسم والخطا، دا د ګناهونو نه بیخي پاک دي. نو چې کله پاک دي نو دغه ترجمه نه صحیح کېږي، دا معنی صحیح نه ده. په دې کې اسرائیلي قصې شته هغې له اعتبار نشته. نو موږ داسې وویل حاصل یې موږ داسې وویله چې اولنی سر کې د نفس واحدة نه مراد جنس انسان ته مراد دی چې الله تعالی تاسو پیدا کړی د جنس نه یو جنس نه هغه جنس د انسانیت دی. او دا باس غوند اولاد شو د آدم علیه السلام قصه نه ده. دویمه دا ده که د نفس واحدة نه مراد آدم علیه السلام هم واخلي، خو دا وروستنی چې کوم ده فلما تغشى حملت حملا خفيفا دا باس د آدم علیه السلام نه دی، در اولاد باس دی. او در اولاد نه شکوه ذکر کېږي چې د خلک داسې کوي چې کله آدم علیه السلام څخه الله تعالی دومره احسان وکړو خو اوس اولاد له شکر پکار او د شکر په ځای باندې هغوی داسې کوي چې په خپل اولاد کې هم الله تعالی لپاره شریکان ثابتوي. اوس په اولاد کې شریکان راوستل او په اولاد کې شرک کول د دې طریقه سره څنګه به شرک کېږي؟ معرف القرآن د هغې وضاحت کړی دی چې په دریو طریقو باندې خلک په خپل اولاد کې د اولاد د پیدا کېدو نه بعد مشرکان ګرځي. یو دا ده چې اولاد الله ورکړی دی نسبت مخلوق ته وکړي چې دا پلانکي بابا له تللی وم او د هغې نه چې راغلم چې بس الله تعالی اولاد راکړي. یا نسبت یو طبیب او ډاکټر ته وکړي چې بس دا د کمال دی کریمه کې خو نه و. دویمه طریقې دا ده چې دغه اولاد د یو پیر او د یو بزرګ په نوم باندې بیا نظر کړي چې دا هغه راکړی دغه په نوم باندې وقف شو، د هغه دربار او د مزار خدمت په وس کوي. یا معرف القرآن از طریقه ذکر کړله چې دغه اولاد بوزي او قبر ته بله په سجده کړي چې دا دې قبر والا کمالو که ته خو نه رافیده کړي دنیا ته نه راتلي. یو طریقه یې دا ده چې دغه اولاد له نوم غلط کړي، مشرکانه نوم ورله کېږي لکه عبد النبي واخله دغه شان ده کې نور داسې نومونه دي چې هغه مشرکانه دي، ناجایز دي، غلط نومونه دي. نو هغه غلط نومونه په وجه باندې دا انسان په شرک اخته شي. اوس که سړی دغه نومونه غلط شعوري ته ورږدي نو یقینا چې د اسلام نه بهر دی. که خطایي سره کې د جهالت په وجه باندې نومونه ږدي، خوشي نومونه ږدي، نو بیا کم از کم ګناهګار خو ځکه دی چې علم خو فرض عین دی، علم به حاصل کړی وي نو په دې طریقه باندې په اولاد کې شرک کېږي. اوس دې ذکر کې د دې غوړ آیات نه چې کوم مسائل معلومیږي هغه مسائل دا دي. یو دا ده چې زنانه مقصد چې کوم دی د نکاح مقصد چې دی درې مقاصد لپاره یو مقصد دې ذکر کې ذکر شوی، دو مقاصد یو بل ذکر کې به ذکر شي چې د زنانه مقصد دا دی چې یو خو اولادي او کور آبادي د دنیا نظام وچلېږي، نظام سټاپ نشي بند نشي، د آبادۍ نظام ختم نشي، د دغې لپاره واده کېږي او د زنانه مقصد دی. دویم مقصد دا دی چې لیسکن الیها چې د دې نه انسان سکون او راحت حاصل کړي. د زنانه د نارینه چې کوم د سکون د حاصلولو اصول لنغه شریعت په تفصیل سره ښودلي دي. نو په دې وجه باندې معرف القرآن وایي په دې زمانه کې د ودونو باوجود خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ سکون او راحت نه حاصلېږي. وایي د دې وجه دا ده چې هغه سکون او راحت دپاره چې کوم اصول شریعت ټاکلي دي خلک په هغه اصولو باندې نه چلېږي. نو چې اصول هغه نه وي بیا هغه سکون او راحت هم نه وي، هغه سره خود به خود ختمېږي. او په دغه اسلامي شرایطو کې د ټولو نه غټ شر چې کوم دی هغه شرعي پرده ده او شرعي حدودو کې دننه ژوند تېرول دي. نو کم نارینه چې بدعمله آزاد سړی عیاش سړی د هغې خپلې ښځې سره سخته دښمني ورانې وسې بدې شي. کومه زنانه چې آزاده ګرځي، ازادۍ په نوم چې کومې نارې دي، کومه زنانه چې آزاده ګرځي بازاري ښځې د هغې د خپل خاوند سره هېڅ جایز تعلقات جوړېدی نه شي، خاوند یې سخت بدې شي ورانې ورسره. نو وایي د دې سکون د ورکېدو وجه وایي دا ده چې خلک شرعي حدود یې کراس کړي دي او د زنانه د نارینه دپاره د راحت حاصلولو لپاره چې کوم اصول شریعت ټاکلي دي
هغه نه چې څومره لري وزن دغه سکون او راحت به ختميږي اگر که د زنانه به موجوده خو راحت به وسره نه او چې کله دغه اصول او شرایط په عمل کې راولي چې اهم شی به شرایط پرده ده نو بیا به دغه راحت بیرته حاصل شي دا فرض تراش دویمه دا ده چې په اولاد کې د الله تعالی شکر ایستل پکار دي د مخلوق ته نسبت کول لا شرک دي او درېمه دا ده چې کله تاسو نمونه کړئ نو نمونه په اسلامي نمونه کړئ خو معلومات کوي چې دې نو څه مطلب د څه معنی ده شرکی نمونه کفری نمونه ناجایز نمونه چې د اسلام سره تعلق نه هغه خپل پکار نه دي نبی علیہ السلام ډېر صحابه کرام له نمونه بدل کړي هم دي او هغه ته هدایت هم ورکړي د نمونه مګ دی بزن روایتو کې دا هم د اسم په خپل مسما باندې اثر هم کوي لکه چې د نوم سم معنی نو هغه څنګه کې چل هغه سړی کې په خپل موجودي بیا زنه روایتو دا خبره هم نقل کړي ده لکه یو سړی له حزن سړی نو محزن نبی علیہ السلام ته خپل قصه بیان کړه نبی علیہ السلام ورته ویل نوم دی بدل کړه نوم دی خراب دی بیا نبی علیہ السلام دا تعلیمات ورکړل چې بنومونو کې خنمونه هغه دي چې خنمونه د عبد الله عبد الرحمن د خستانونه دي نو نمونه د صحابه کرامو نمونه د پیغمبرانو نمونه د اسلامي نمونه د خستانونه دي چې معنی خی د خستانوم دي خو چې معنی غلطي یا د کافرانو نمونه یا د هغه خلکو نمونه چې کوم خلک په معاشره کې بدنام خلک دي دمان خلک دي عیاش خلک دي یا دغه شاند کې نور لو پران کې کرکټیان واخله دا غي نمونه شي نو دغه د اسلام سره به سم مناسبت نه پیدا کیږي ماره پر قرآن ګیله ذکر کړی دا او د انسانانو سیرت او صورت قاسم ګډوډ شوی دي قابو وای د مسکافرانو سره فرق کول مشکل شوی دي وای د دې د فرق موږ په نمونه سره کاو چې نوم نه پته لګیږي د مسلمان دی او چې د نمونه مې وران کړي به موږ ته پته نه لګي چې مسلمان به یو کبه نه به خیره ته پته نه لګي وای دا اخیرنه اپشن دی د مسلمانانو ته پہچان چې نوم صحیح کیږي چې وای دا اپشن هم ناکام کو نو به په جنګلو